صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې د رمضان المبارک ړومبنی حصہ دا رحمت دی، دویمه حصہ مغفرت دی او دریمه حصہ د اور نه خلاصې دی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې د دې میاشتې اول حصہ رحمت دی، یعنی د الله تعالی سبحانه وتعالی انعام چې کم دی هغه متوجی وي او دا عام رحمت د ټولو مسلمانانو د پاره وي. دا ړومبنی لس ورځې په دې کې الله پاک خپل خصوصي رحمتونه نازلوي. الله پاک دې پکې زمونږ او ستاسو حصه وکړي. اوس د دې نه پس چې کم کسان د دې شکریه ادا کوي نو د هغوی دپاره په دغې رحمت کې زیاتوالی کیږي. ذکر د قرآن عظیم شان فیصله د الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. الله رب العزت فرمایي که چرته کې تاسو شکر ادا کړئ او زما په نعمتونو شکر وباسئ، الله فرمایي لازیدنکم خامخا زه به ستاسو دپاره دا نعمتونه نورم سیوا کم. نو چې کم کسان د دې شکریه ادا کوي نو الله پاک د هغوی د پاره رحمت نورم زیات کی او د دې چې کومه دویمه او منځمه حصہ ده نو د دې نه مغفرت شروع کیږي او دا ځکه چې د روجو څه حصہ تیره شوه. مثلا ړومبنی لس ورځې تیرې شوې د روجې نو دی مسلمانانو روجه اونیوله نو د دغې روجې بدلا او اکرام چې کم دی هغه د هغې شروع بیا په څه سره کیږي؟ په مغفرت سره کیږي. دا د دې ړومبنو لسو روجو چې دی مسلمانانو په اخلاص سره او د الله د رضا لپاره او په ښایسته طریقې سره د اندرونی او بیرونی ظاهري او باطنی ټولو آداب او خیال ساتلو نو د هغې په بدله کې دا دویمه عشره چې کم دا 11مې روجې نه واله تر 20مې پورې دې کې بیا مغفرت کیږي. الله پاک خپلو بندگانو ته مغفرت کوي او آخري چې کومه حصه ده نو هغه بالکل د اور نه خلاصې دی. نو ډېر روایتونو کې د رمضان المبارک په ختمېدو د اور نه د خلاصي زیری راغلی دي. نو دغه حدیث نم دا معلومه شوه چې رمضان المبارک دا 3 حصې کړې شوی دی. دا څو حصې دی؟ 3 حصې دی. اوس دا 3 حصے ولی دے؟ اول رحمت دے، دویم مغفرت دے او دریم چی کم دے دا اور نخلاصی دے. یو مشہور محدث شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعتا دا فرمائی چی 3 حصے رحمت او مغفرت او د اور نه د خلاصي د دې 3 واړو حصو په منځ کې وی فرق دا دی چې خلق په 3 قسم دي. خلق 100 قسم دي، ویښه 100 قسم دي، 3 قسم خلق دي. ښه ته د خلقو ته چې وګوري نو دا ټول په 3 قسم دي. دا فرمای یو هغه خلق دی چې هغوی باندې د ګناهونو پیټه نوي ګناه نوي کړي، یعنی د الله پاک خاص بندگان علما شو، اولیاء شو،
زاهدین شو متقین دغه خلق د الله نه یریدون کی چې هغوی ګناه نه کوي او د ګناه نه ځان ساتي او دغه خلق دي الله پاک دې مونږ او تاسو دغه ډله کې حساب کی دویم هغه خلق دي چې هغه لږ ګناهګاران دي سدي لږ شانتي ګناهګار دي او دریم هغه خلق دي چې هغه زیات ګناهګاران دي لکه مونږ او تاسو د ګناهونو بوجونه زمونږ او تاسو پر سرونو باندې دا پیټي پراته دي ګورم الله پاک در باندې خپل رحم وکي نو هغه خلق چې هغوی ګناهونو نه ځان ساتلی دی او هغوی د الله نه یریدلی دي تقوا یې اختیار کړې ده نو د هغوی د پاره اول نه د رحمت باران شروع شي د رمضان المبارک د ډومبه ورځې نه د هغوی د پاره څه شروع شي د رحمت باران شروع شي او دا دویم خلک چې کوم لږ ګناهګاران دي نو هغوی د پاره څه حصه چې روجي یې ونیولې که نه نو د روجو په برکت باندې او بدله څه شي بیا مغفرت او د ګناهونو معافي بیا دوی ته کېږي لس روجي یې ونیولې دا کم خلک چې لږ ګناهګاران دي نو الله پاک د هغې په عوض کې او د هغې په بدله کې څه کوي د دغې خلکو ګناهونه معاف کوي او الله پاک ورته مغفرت کوي دریم هغه خلق دي چې هغه زیات ګناهګاران دي نو هغوی د پاره زیاته حصه روجي نیولو نه پس د اور نه خلاصې کېږي یعنی 100 روجي یې ونیولې که نه په خبره پوهېږې څو روجې یې ونیولې 100 روجې یې ونیولې نو 21مې روجې نه بس بیا اور نه د خلاصي چې کوم دی هغه اعلان شروع شي نو در د کمې روجې پورې تر 29 پورې د قرنګي 30 رمضان پورې چې میاشت د 13 شوي